زمونږ د قومي وطن پارټۍ د شوکت ملګري او د ډسټرکټ پېښور ورسره د دې علاقې د ملوک کورونو جوسي رشکۍ او د دې علاقې درنو قدردانو مشرانو وروڼو زه ستاسو بې حد مشکور یم. اول خو زه ستاسو نه معذرت کوم چې موږ لیټ رالو او تاسو کافي د وخت نه انتظار کوو. زمونږ د صوبې د دې حلقې نه چې کوم کینډیډیټ و الیاس خان هغه بل ځای کې پروګرام و. نن چونکې دا ورځې یو دوه ورځې پاتې چې سبا اخري ورځ ده د کمپین یې د هغه بل ځای کې لګیا دی نو د هغه غیر حاضري به تاسو محسوس کوئ نه. سیال خان د مومندو نه ولاړ دی زموږ نماینده دی. زه دا نن چې موږ سره په پارټۍ کې کم ملګري شامل شو زه د هغوی ډېر شکریه ادا کوم چې موږ له دا عزت راکړو موږ سره په دې ډوډۍ کې شامل شو. ډېره مهرباني ډېره شکریه. ستاسو مسلې ډېرې سنګینې دي او ما ته د دې علم دی. د بجلۍ مسله چې دا نو هغه خو ستاسو یاد دي ستاسو مشران او د دې 25 زیات مشران ما ته اسلام آباد ته راوستو او هغه وخت کې زه د بجلۍ د محکمې منصب ما سره و. د بجلۍ د وابزه چې سام راته مشران و هغوی هم راوستو او هغې کې دا فیصله شوې وه چې یو فکس ریټ 300 روپۍ هغه وخت کې مقرر شوی و چې 300 روپۍ به هر یو کور ورکوي او تقریبا 15 ګنټې به تاسو ته بجلي میلاوېده. هغه څه موده وچلېده خو هغې نه پس زموږ حکومت هم هغه شو او بیا حالات بدل شو نو دا علاقه دا واقع ده چې دا بجلۍ نه محرومه ده. تارونه به یې خو بجلي پکې نشته. دا یو ناانصافي ده په دې علاقې سره او په دې باندې به انشاءالله تعالی څنګه چې د الیکشن وشي څه داسې طریقه به جوړو چې تاسو ته اوس خو یوه ګنټه بجلي هم نه میلاوېږي چې کم از کم څه نه څه هغه خو کېږي چې ستاسو پې کار کېږي. د بچو د تعلیم نور د جوماتونو کې کویان دي هغې نه اوبه نه روځي موټرې پرې لګېدلي اوبه نه روځي او داسې لپاره د اوبو ډېر تکلیف وي. نو انشاءالله تعالی په دې کې به مونږ مکمل کوشش کوو چې تاسو ته دومره بجلي میلاوېږي چې ستاسو پې دا کوم ضروریات چې دي دا پوره کېږي. په دې باندې به بلکل مونږ تاسو سره متفق یو انشاءالله تعالی په دې باندې به عمل کوو. زمونږ داسې وعدې نه دي یا داسې دعوې نه کوو چې هغه سبا هغه کولی نه شو پوره کولی نه شو. نو ډېرو پارټۍ راغلې هغوی وعدې وکړې حکومتونه هم راغلل دلته په دې صوبې کې خو تقریبا 9 کاله حکومت وکړو په مرکز کې هم 4 کاله حکومت وکړو او چې مرکز کې او په صوبې کې یو حکومت د یو پارټۍ نو بیا خو مسلې ډېرې اسانې شي ځکه چې بجلۍ محکمه چې دا مرکز سره ده او صوبې کې چې د دوی چیف منسټر چې هغې هلته لږ خبره کړې وه دا څه دومره لویه مسله نه وه. دا خو د دې ځای د نمایندګانو کار و چې هغوی خپل حکومت ته ویلي وي چې یاره دا خلک چې دي دوی تاسو له ووټ درکړی دی تاسو یې کامیاب کړی دی پکار دا دی چې مونږ دوی ته دا سهولت ورکړو میسر کړو چې یاره دا خلک
دا تکلیف چې دی او د بچو باندې چې کم تکلیف دی دا چې کوم سکولونو ته ځي هغوی باندې تکلیف دی چې دا لرې شي خو په دې کې هغوی ناکامه شوي دي مکمل ناکامه شوي دي بلکې هسې وعدې دعوې چې یاره موږ به دا وکړو موږ به دا وکړو هېڅ ونه شو د دې نتیجه کې دلته چې کومې د ماربل کارخانې دي هغوی ته خو بجلي میلاوېده نه بجلي دومره ګرانه شوه چې هر یو کارخانې باندې 40 लाख 50 लाख روپۍ بل راځي هغوی 40-50 लाख روپۍ چې بجلی بل ورکړي څه بچت ورته نه کېږي هسې هم کاروبار هم بند دی او خلکو ته دا ماربل هم نه خرڅېږي نو ډېرې کارخانې بند شوې د هغې په وجه د خلکو د دې ځای نه به چې چا هغې کې روزګار کو هغه هم د روزګار نه محرومه شو نو دا مسله به انشاءالله تعالی موږ دله حل کوو دویمه خبره ده ګیس ده ګیس خو ستاسو یاد وي نو موږ یو پایپ د ناګومان سایډ نه خلوی پایپ را دننه که سبقدر ته چې دا به دا ټول ایم سی او پسې د ټول علاقه دا 25 دیهات په دې سره کور شي دا ګیس د هغه چې دی پایپ دا راوچې دا ټول علاقې په دې سره کور کېدی شوې خو حکومتونه پکې بدل شو بعضې ایم پی ګانو پکې سټیم واخیسته چې یاره دا دوی ته بل چا ته د دې هغه میلاو نه شي چې بل څوک پې بریک ته وکړي چې یاره دا مونږه کړی دی هسې دوی خو دا دعوه ده چې همیشه کار به بل څوک وکړي دوی به وایي چې دا مونږه کړی دی نو تاسو ته نږدې دی د ګیس پایپ لاین نږدې دی کیلومیټر به یو نیم کیلومیټر به 2 کیلومیټر به زیات نه زیات نو انشاءالله تعالی چې څنګه دا هغه ختم شي الیکشن ختم شي او دا حکومتي هغه سلسله جوړه شي نو انشاءالله تعالی زموږ به دا کوشش شي او دا زموږ د شروع نه دا ذهن او زموږ دا خواهش و چې دا علاقه دې علاقې ته د ګیس میلاو شي نو انشاءالله تعالی دا مسله به ستاسو حل کوو دا دوه لوی اهم مسلې دي په دې باندې به تاسو سره زموږ مکمل هغه دی تعاون دی او انشاءالله تعالی دا دوه مسلې به حل کوو ورسره درېیمه مسله د روزګار ده دا بچي تعلیم یافته هم دي او ورته روزګار نه میلاویږي بعضې پارټو خو د 1 کروڑ نوکرو خبره کړې وه چې 1 کروڑ نوجوانانو ته به نوکري میلاویږي 65% زموږ آبادي چې دا نوجوانان ده د هغې په هغې کې اوسه پورې مونږ ته خو څه ښکاره نه شو چې چاته نوکري میلاو شو دلته کارخانې هم نشته دا ماربلو کارخانې نشته خو پنجاب کې خو په هر یو کلي کې کارخانې هم دي په کورونو کې هم کارخانې دي خلکو ته روزګار میلاویږي چې د یو سړي 2-3 بچي او هغه په دې کارخانو کې مزدوري وکړي نو دا ټول تنخواهګران چې راشي د هغوی د میاشت ګزاره پرې کېږي دلته جزان هېڅ دوی ته هغه نه میلاویږي انشاءالله تعالی په روزګار کې او دا مومنټ ډیم چې دی دا زموږ د دې علاقې یو لوی منصوبه ده د دې کې دا فیزیبیلیټي رپورټ چې دی دا مونږ جمال خان ناصر ته پته وي مونږ هغه وخت د دې فیزیبیلیټي رپورټ هغه کړو هغې باندې اوس کار شروع شو په دې کې چې دا کار په وخت کې دا لیبر هغه هم د دې علاقې خلکو ته میلاو شو نوکري زموږ به دا اواز دی چې نه صرف لیبر بلکې ټیکنیکل نوکرو کې چې دې ځای کوم
ټیکنیکل خلک دي او تعلیم یافته خلک دي چې هغوی ته په دې کې روزګار میلاو شي چې دا علاقه آباده شي. دلته سړکونه سکندر خان لږ وخت لا په وزارت کې راغلو. دا سړک تاسو نږدې دی، بل ځل موږ دلته نږدې جلسه کړې وه. دا هغه سړک هم هلته مټې ته موقع دی او دا علاقې کې چې سلک ډېر کانونو دی خوا دا کم کلي چې سیندونو سره دي هغې سره بندونه جوړ کړي وو. زموږ دا هم خواهش دی چې دا ممند ډیم نه چې کوم نیر وشي چې هغه په داسې الاینمنټ وي په دې کې څه سیاسي سیاست نه دی پکار. داسې الاینمنټ وي چې د خلکو ته دا کمې بنجر ځمکې چې دي دې ته اوبه میلاو شي چې دا ځمکې چې دي د آباد شي. او انشاءالله تعالی په دې کې به هم کوشش کوو چې سیاست پکې نه خو د دې علاقې د خوشحالۍ لپاره د دې علاقې د آبادۍ لپاره به انشاءالله تعالی موږ کوشش کوو چې دا نیر زر تر زره دې خوا هغه شي منتقل شي چې دا علاقه آباده شي او د دې خلکو ته د روزګار یو وسیله میلاو شي په دغه لحاظ سره. زه ستاسو نور وخت نه اخلم، د مانځه ټایم دی، نو زه ستاسو بیا مشکور یم، ممنون یم چې تاسو موږ